خیر دی تاسو ښه یې؟ الحمدلله شکر دی جی شکر دی. څو خبرې کوئ؟ جی 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 دا غلطه خبره کوي که نه دی؟ لکه کوم ځای کې عمر صاحب یا علي صاحب چېرته تبلیغیان شړلی وو؟ جی ښه ښه بالکل ښه نو اوس به دلته دا وګوري که نه چې آیا هغه کس چې هغه خلکو ته نصیحت کول هغه څه نصیحت کول یوه خبره شوه. دویمه خبره د هر یو زمانې مسائل او د هغې حکم د زمانې د وجې بدلیږي. صحیح ده که نه؟ دویمه خبره دا ده چې تبلیغیان چې چېرته څوک هم ته خیال وکړي تبلیغیان چې کله هم تبلیغ ته لاړ شي که نه تبلیغیان هر هغه خبره بیانوي د کم خبرو علم چې تبلیغیانو سره وي. لکه مثال په طور هغوی چېرته هم مسایل د حرام او د حلال یا قرآن کې د ناسخ او د منسوخ یا چېرته احادیثو کې احادیثو یا قرآن نه چېرته د یو شیزونو حکمونه نه ثابتوي بلکې هغوی صرف اور صرف شپږ نمبرې بیانوي. صحیح ده که نه؟ او شپږ نمبرې هم هغه کس بیانوي چاته چې دغه شپږ نمبرې یاد وي نو دوی کې خو ممانعات نشته. اوس که یو تبلیغي داسې وي چې هغه عالم نه وي جاهل مطلب جاهل په معنا د دې سره چې لکه علم یې نه وي کړی که نه عام انسان وي او دوی جومات ته لاړ شي او هلته ځانه ترجمې شروع کړي د احادیثو بیان شروع کړي یا د احادیثو نه په خپله غلط معنا او مطلب را اخلي نو هغه تبلیغ خو مونږ هم خلاف یو څوک چې د قرآن او د حدیث غلط معنا مطلب بیانوي. بالکل ناروا نه دی بالکل نه دی. تبلیغ الجاهل چې کوم دی دا ناروا نه دی بلکې که یو انسان د تبلیغ په جامه کې بغیر د علم نه داسې مسائل بیانوي چې هغې علم ورسره نه وي دا ناجایز دی. دا څنګه د جبر یوه عقیده ده؟ او ښه داسې نه دی حضرت صاحب. ګوره قرآن مجید کې الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما تشاءون الا ان یشاء الله چې الله تعالی ونه غواړي بنده هیڅ نشي کولی. دا مني که نه؟ بیا دغه الله لږ صبر حضرت صاحب بیا دغه مسله را اوړي تقدیر ته. صحیح ده که نه؟ چې آیا انسان څه کولی شي او که نه نو بیا داسې چل دی چې الله تعالی دغه انسان ته د هر یو کار کولو ملکه ورکړي نفس طاقت ورکړي لکه چې نفس طاقت ورکړي. جی لک صبر د من جانب الله مطلب دا نه دی چې د الله په حکم په یو داسې وي. ګوره چې حکم په دوه قسمه حضرت صاحب لکه عرف کې که نه یو حکم دی چې الله تعالی مونږ ته وایي چې تاسو دغه مونځ وکئ اقیموا الصلاة. صحیح ده که نه؟
نو دلته دا د الله رب العزت طرف نه په مونږ باندې لازم او ضروري دی چې مونږ دا وکړو. صحیح ده. یو الله تعالی د یو کار کولو طاقت مونږ ته راکړي، لیکن الله تعالی د هغه کار د منع کولو او د هغه کار نه د بچ کېدلو حکم هم کړی وي او هغه طاقت هم بنده له ورکړی وي الله تعالی. لکه الله تعالی فرمایي ولا تقربوا الزنا. صحیح ده که نه؟ اوس ګوره چې کله دغه بنده زنا کوي که نه، نو د دې مطلب خو دا نه شو چې نعوذ بالله من ذلک دی خو د الله حکم ومنل چې الله تعالی ورته طاقت ورکړو دی وکړو. نه داسې نه وي، بلکې الله تعالی جی ګوره مولوي صاحب لږ صبر یو شرعي فقهي مسله وي، صحیح ده که نه، او یو منطقي اصطلاح وي. هر چې کله ته دغه لږ صبر حضرت صاحب، کله چې ته دغه منطقي اصطلاح راواخلي او په فقهي قواعدو باندې په فقهي قواعد په دې باندې مبنا کوي، نو دا بیا باطل راځي. صحیح ده که نه؟ او هر ځای کې به ته داسې نه کوي چې د منطقي قواعد نه به ته فقهي مسایل به ثابتوي. دا خو بیا جی دا مې درته نه دی ویلی حضرت صاحب چې نه به چېړو. د هر یو شی د منطق او د هر یو شی چېړل د قرآن دپاره او د قرآن د علم مضبوطولو دپاره دا ضروري وي، لیکن داسې نه وي چې ته دغه منطقي اصطلاحاتو په وجه باندې د یو چا په سم عقیده باندې رد کوي او خپل باطل استدلال کوي. ته اوس ما سره باس کوي که د مسلې تپوس کوي؟ نه لږ ښه صحیح شو. دا راته ووایه که نه، د الله تعالی د حکم نه علاوه یو بنده څه کولی شي؟ لکه مثال په طور د حکم معنا وکړه. نه ته د حکم د دې آیت به څه معنا اخلي چې وما تشاءون الا ان شاء الله؟ غلط وایي. امر نه مولوي صاحب، اول کې امرون وایه، داسې نه امرین نه ښه، اول کې مجرور مه وایه، خو داسې دا راته ووایه چې د دې مولوي صاحب دا راته ووایه که نه چې دی وما تشاءون الا ان شاء الله، د دې معنا به څه وکړي؟ دا خو خروج عن الباس نه دی. تا ووایي چې بنده د الله تعالی د حکم نه علاوه هېڅ نشي کولی. زه درته د آیات مې پیش کړو، زه درته وایم چې د الله تعالی د حکم نه علاوه بنده هیڅ نشي کولی. صحیح ده که نه؟ او دلیل په دې باندې دا دی چې وما تشاءون الا ان شاء الله. ته چې وایې چې بنده د الله د حکم نه علاوه هر څه کولی شي، دا راته یو چېرته قرآن او حدیث نه راته وښایه، یا چېرته یو سم دلیل وښایه او زما د دې دلیل جواب وکړه. څه دي ښه وما تشاءون د دې معنا به څه وشي؟ څنګه ښه ته پوهې؟ لږ صبر، ته پوهې نو لږ ما هم پوه کړه. ما په دې آیات پوهې که دې ته به بیا راځو. ښه لږ صبر، زه اوس درته وایم لږ صبر. مولوي صاحب د الله تعالی حکم مطلب دا نه وي چې الله تعالی دغه بنده ته حکم وکړي چې زنا وکړه، داسې نه وي. واقیموا الصلاة دا حکم شو، دا په بنده باندې کول لازمي دی. صحیح ده که نه؟ او بل داسې وي چې الله تعالی درته بیان کړی وي چې ولا تقربوا الزنا. صحیح ده چې ته زنا ته مه نږدې کېږه. اوس یو انسان دغه زنا ته نږدې شوي، د دې مطلب دا نه چې الله دې ته حکم کړی، بلکې داسې وي ګوره چې کله انسان کې حیات وي، چې کله انسان کې د شهوت ماده وي، چې کله انسان کې د قصد او د ارادې دغه طاقت وي، نو بیا انسان زنا ته نږدې کېدی شي. اوس چې آیات دغه بنده کې چې حیات وي، دغه بنده کې د شهوت ماده وي، دغه حیات او دغه شهوت ماده دغه بنده له چا ورکړې ده؟ غوږ مه ایږده، ما ته خبره جواب راکړه. دغه بنده ته دغه حیات او دغه شهوت دغه ماده دغه بنده په دغه بدن او په دغه جسم کې دا چا کېښودلی دی؟ ای مولوي صاحب پرېږده، ته زما خبره واوره که نه. اوس دا راته ووایه، تا ووایې چې بنده د الله تعالی د حکم نه علاوه هر څه کولی شي، دا خو د کفر عقیده ده مولوي صاحب. اوس دا راته ووایې که نه، لږ صبر، ما ته صرف د دې جواب راکړه چې دغه بنده دپاره دغه حیات او دغه شهوت دا سبب د ګرځي دغه زنا دپاره. اوس د حیات او دغه شهوت ماده دا دې بنده له چا ورکړې ده؟ ګوره موره پرېږده مولوي صاحب، بس ټایم مه ضایع کړه. ګوره موره پرېږده، جواب راکړه.
لکه داسې یو کار خاصه شو، ته داسې یو کار ما ته وښایه چې هغه د الله د حکم نه علاوه کولی شي. ښه دغه زینا اوس دا الله تعالی چې کله دغه انسان له دغه طاقت او قوت او همت او ماده د شهوت او دغه حیات نوی ورکړي، نو بیا انسان کولی شي. درومه حضرت صاحب ګوره زما خبره ور ما خو اوس پورې نه دی ویل چې زنا د الله تعالی په حکم سره کېږي. ما درته وویل چې حکم نه مراد دا نه دی چې څنګه واقیموا الصلاة چې تاسو منځونه وکړئ، دا حکم نه وي، بلکې د حکم نه مراد دا وي چې کله یو انسان یو عمل کوي که نه، د یو هر یو شی دپاره، مثلا یو انسان چې کله لمونځ کوي نو دې دپاره حیات ضروري دی. صحیح ده که نه؟ دغه څنګه اوس زما خبره واوره که نه چې ته د تپوس کې اوس ته دا راته ووایه چې کم تبلیغي چېرته په بیان کې دا خبره کړې ده چې دغه زنا د الله تعالی د حکم سره کېږي. وښایه یوه خبره لږ صبر لږ، او دویمه خبره هغوی داسې نه کوي چې بنده چې څه کوي د الله په حکم کې، بلکې هغه وایي چې د الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین. دلته خو حکم نشته حضرت صاحب. ستا دا چا ویلو؟ دا چا ویلو؟ لږ صبر لږ صبر لږ صبر لږ صبر لږ صبر. تا اول خبره وکړو حضرت صاحب درو مې د جل مکه وا تا اول راته وی چې تبلیغي حضرات وی چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. تا وی دا خبره غلطه ده. څنګه غلطه خبره ده؟ څنګه څه شی؟ دا فی الخلق نه حضرت صاحب د مخلوق نه یادو. مخلوق ګوره چې کله مخلوق یو کار کوي کنه دا کسب وي، د هر یو شی خالق الله پاک وي. صحیح ده کنه؟ لک صبر مونږ وایو چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. صحیح ده؟ اوس ګوره د هر یو شی هغه خالق پیدا کوونکی هغه څوک دی؟ صحیح شو صحیح شو. اوس دغه کاسب څوک دی؟ دقه زمونږه او د تبلیغیانو مطلب دی چې د هر یو شی خالق حقیقي. لک صبر حضرت صاحب د هر یو شی څنګه دام صحیح ده. ګوره ما درته اول ویلو که نه چې تبلیغیان هغه خلک وي چې هغې عالمان نه وي. صحیح ده که نه؟ اوس ته ما نه پوښتنه وکړه، چېرته زمونږ د بل مولوي صاحب نه پوښتنه وکړه، بل چېرته چا نه تپوس وکړه چې د دې خبرو مطلب څه دی. نو تبلیغیان حضرات خو په دې نه پوهېږي چې دا خلق څه ته وایي او کسب څه ته وایي. هغو سادهګان دي څه چې خپله امیرانو نه زده کړي هغه بیانوي. ښه دې او دې کې څه فرق دی؟ ښه